اسې خو دریای کابل کې جي غیر قانوني مایننګ هغه که قانوني وي او که د هغوی د دې اډو څه لار نشته، پېښور های کورټ اډر ورکړی دی چې دې کې هیڅ قسمه چیل پاړ او مایننګ دا غیر قانوني دی او دا منع دی. به هر حال بیا هم شروع دی د تیرو 15 کالو نه، اوس حکومت هغې ته قانوني شکل ورکولو دپاره ټینډر یې وکړي د 15 اربو روپو تقریبا، او هغې ته هم عملی جامه ورکولو کې حکومت ولې ناکامه دی. دا یو سوالیه نشان دی د خلکو. ګرانو کتونکو، په خیبر پښتونخوا کې او خاص کر نوخار د کم شیز چې مونږ د تیر څه وخت نه د اربونو روپو د سونې د غیر قانوني مایننګ هغې حوالې سره مونږ خبره کوو. هغې قانوني کول او هغې هغه کم ټینډر چې شوی هغې ته قانوني جامه ورکولو کې حکومت ناکامه ولې دی. دغې کې څه هوشربا تفصیلات هغه مخې ته راغلي دي او دغې کې انټرنل اکاونټیبلیټي چې کومه تقریبا کړې وي او هغې ته هم عملی جامه ورکولو کې حکومت ولې ناکامه دی. دا یو سوالیه نشان دی د خلقو مقامی آبادۍ د هغوی څه سوالونه دي، د هغوی شکوک و شبهات دي. حکومت او مقامی انتظامیه ډیپټي کمیشنر دی په مارکینګ کې ولې ناکام دي، هغه ځای ورته ولې نه دی ښولی تر اوسه چې تا له مونږ ټیکه ده کم شي درکړې. دلته خو دام کېږي که نه ټیکه ده، مطلب دا دی ټیکه د نوشیره کینټ والی او کار په انته حاصل دی او د هغې خلاف هم په هره ضلع کې یو انکوایري شروع ده. مزید دې حوالې سره چې کوم ثبوتونه شکایات انټرنل اکاونټیبلیټي کمیټۍ ته را روان دي یا راځي به، نو په هغې په بنیاد باندې به د MNAs MPA د دې خلاف هم کاروی کیږي. دا سلسله د تیر څه وخت نه شروع و. په دې شیشه باندې موږ تاسو ته ویلي چې په د نظامپور په علاقه کې د خیرآباد نه بره چې روان شي او داسې د کوواټ دې طرف ته ځي او د غرونو ته شي، نو دغلته کې د غیر ملکي هم راغلي دي او هغوی دلته کې مایننګ شروع کړی. هغه ټایم زمونږ خبرو باندې دی به دغه کولو چې نشته، خو همدغه وختونو کې باقاعده مختلف چې کوم متعلقه حکام دي هغه راغلي دي، ډیپټي کمیشنر نه، SP نه، دی نه جوابونه طلب کړي دي چې دا غیر ملکیان دلته په کوم اصولو لګیا دي، دی سره څه شی دی. صرف په کلیرنس سرټیفیکیټ باندې وایي دی سره کلیرنس سرټیفیکیټ دی، دی وایي چې مونږ انویسټمنټ کوو. نو هغه شیز باندې یو د اربونو روپو مایننګ هغه